जिंदाबाद जिंदाबाद सदर जलसा उपस्थित मंदनास जमुन सूबाई कायदीन मरकजी कायदीन उजमा मखामख नास मुशरकला गैरती मुशरानो हमजोनो कशरानो अस्सलामु अलैकुम गुंडू के वजह तासो बेहद मशकूर यमा तासो ढेर शुक्रिया अदा कोमा कि मुंतम दुमरा इज्जत दुमरा मीना राका और जमुन पाटे सर दुमरा मीना होका जो तासो तो तखराजी तहसीन पेश कोमा कि तुम घंटा अदा किरा नहीं और अदी कंडल गुलाम जोड़ा का तासो तखराजी तहसीन पेश कोमा जो बिलखसूस मुशरकला सलूर और उनको बेहद मशहूर यमा दागे तंजीम ये शुक्रिया अदा करना कि तुमरा दरसलू और मोदस की तुमरा मजेदार प्रोग्राम को तुमरा गढ़ कैसे बना के रखा मशरान में तस्लीम खबर कई सिंह से कब जबत अदा सिंह से कब जबत अदा पी के 63 इलेक्शन पर भी हल्का बंदरा बने थे मुख्तलिफ पार्टियां बिलखसूस हुकूमत वक्त पार्टी की कमला पता खुदा की हिस्स में मिलेगी चल मने जमीन में उड़स तपोस होने को करम नारी तकलीफ तपोस होने को करम नारी खाली तपोस होने को कुछ इलेक्शन में शी मुदारी तपोस ना सिलसिले शुरू शी उस ब्यावई ज़िंदा से खिदमत को मादर नौखार दिल का खिदमत करे दे उधर नौखार माता किनारा करे दा दादा सियासत दा गई सर इलेक्शन को की शुरू की ज़ाखबल नौखार मलगरो मशरान दा ख्वास कोमा चगई जो ज़ाखबल दिका शरान मुस्तकबिल वखबल मशरान फैसला जो ज़ाखबल होगी दाकुन जालिम हुकूमत की पदी मुल्क के मुसल्लत शेर दे अमल करना जमुन सुबाई मशरफ से ब्रावो
یو لس منټه تاسو وخت لرئ مشران به تفصیلا خبرې کوي وخت لنډ دی په دې څنګه چې تاسو ته پته ده په دې ملک کې تېر شوي 15 کاله په دې صوبه کې حکومت پاتې شوی دی اوس 2 کاله وشو چې په وفاق کې په صوبه کې حکومت پاتې شوی دی اوس دیانان د نوخان نه پاتې شوی دی اوس وزیر دفاع د نوخانه دی هغوی وایي موږ د نوخان لپاره خدمت کړی دی زه د نوخاریانو دلته کې ناست دا تپوس کوم چې آیا دا نوخاریان د دې حکومت نه مطمئن دي آیا زموږ د نوخار زموږ کشران هغه ته دوی روزګار ورکړو زموږ د خویندو زموږ تکالیف دي زموږ د ځوانانو زموږ د مشرانو زموږ تکالیف دي د هغوی د تکلیفونه یې ختم کړل دې مهنګایي ته چې تاسو وګورئ چې تېر شوي 15 کاله څخه دنیانو نو د مهنګایي باره کې به دا وي چې د مهنګایي کنټرول زموږ په لاس کې نه ده او د بجلۍ د تیز بلونو باره کې به وي چې دا په وفاق په لاس کې دی اوس خو 2 کاله وشو چې وفاق یې هغوی سره دی نو ولې دا مهنګایي نه کمېږي دا بېروزګاري ولې نه کمېږي کېږي نه که نه کاکا رسي نه که نه اوچت ډېر ډېر اوچت دی که نه زموږ فخر دی موږ پره ولاړ زه د میډیا او هدف سره د خپل د ملګرو د کوم څه کې نه دي ناست د خپل خویندو میندو دا ویل غواړم چې چا دې حکومت ته ووټ ورکړی و آیا هغوی دې حکومت ته مطمئن دي مونږ د کشرانو چې کوم هغوی ته ووټ ورکړو په یو سوچ یې ورکړی و چې دا ملک به بدل شي دې کشرانو ته به روزګار میلاو شي دونه بېروزګاري پیدا کړه چې مخکې به زموږ کشرانو به تعلیمونه وکړل خو تعلیمونو باوجود به چې کله هغوی ته نوکرۍ نه میلاوي نو دیارو ته ووتله اوس خو داسې بدبخته حکومت دی چې که هغوی هم نه شي دیارو ته موږ خپل تعلیم یافته ماشومان ولیږو تاسو نه خواست کوم چې تاسو څنګه دي جوش ولولې سره راوتي یئ چې همدغه جوش انشاءالله په 1900 ورې باندې د حکومت خلاف تاسو راووتئ او په لازم باندې موږ ورولګولو انشاءالله دا پد به تاسو حکومت ته ورکوئ او په 1900 ورې باندې به دې نوخار د حلقې نه تښتوئ او دا د دې خبرې دلیل شو چې را روان دی حکومت جنرال الیکشن کې نه به په پښتونخوا کې تحریک انصافي او نه به په پوره پاکستان کې تحریک انصافي په دې قاضي کمپلکس کې څومره نوکریانې شوي دي دې نوکرانو څومره نوکرۍ د نوخاره شوي دي موږ څومره کشرانو ته نوکري میلاو شوې ده افسوس صرف د هغې کس کار کېږي کوم چې د دې چمچې دي په هر یو انتظار کې خپل چمچې ساتلي دي او لالچ ورکوي او هغه لالچ باندې هغوی زموږ د غریبانان وروڼه او مشران دوکه کوي زه اوس دې سټېج نه دې ته را چیلنج ورکوم چې په 1900 ورۍ دې شریانو نه او د عوامي نېشنل پارټي د حلقه وګټي چیلنج ورکوم انشاءالله د حلقه زموږ د
باندې چې دي څومره خدمت کړی دی او زه بالخصوص تاسو ته نوښار خبره وکړم زمونږ باچا خان بابا د دې کاربار ډېر چې څومره خلافورزي کړې ده هغه یې صرف د پښتنو د نوښار والو لپاره کړې ده چې هغه یې د ډېر خلافورزي وکړه اوس به مونږ دا نوښار نو دا بسیرو په دې کې به صرف چندغ یم میان وم د هغې د دومره غټ قربانۍ مونږ یو هم نشو کولی ما دا یقین دی نوښارونه بلکې د دې مینې وطن ټولو حلقې هم دا اپیل دی چې را روان 19 فروری باندې خپل حق خپل ووټ د تحریک انصاف خلاف و دې عوامي مشرتاګر په حق کې چا نه کوي انشاءالله دا به تاسو ته خوشحالي راولي انشاءالله